रहीम। जुमला फ़िअलिया में मुरक्कबात का इस्तेमाल। पर जुमला फ़िअलिया के दा मुरक्कबात इस्तेमाल कम मुरक्कबात इस्तेमाल मुरक्कब इज़ाफ़ी, मुरक्कब तौसीफ़ी वग़ैरह वग़ैरह। पर जुमला फ़िअलिया के दा मुरक्कबात इस्तेमाल दल्ता मा लिखली दी। कला कला दासी वी चे په جمله فعلیه کې کم اجزا وي، یو فاعل وي بل فاعل وي مفعول وي. اوس کله داسې وي چې دا فاعل چې دا مرکب وي او مفعول څه شوي مفرد وي، او کله نه کله څه شوي مفعول مرکب وي فاعل مفرد وي، او کله نه کله داسې وي چې فاعل هم مرکب وي دوړه مرکب وي. درې وړه مثالونه داسې د ترکیب به تکه فرحه څه شی دی فعل دی که څه شی دی، او اخو حامدین دا څه شی دی فاعل دی، فاعل دی که نه اخو حامدین یې فاعل دی، اخو مضاف حامدین مضاف الیه مضاف سره د مضاف الیه د څه شو فاعل. اخو حامدین دا کم مرکب دی مرکب اضافی. په دې جمله فعلیه کې کم مرکب دی فاعل که مفعول فاعل پکې مرکب دی. اوس په موږ داسې جمله وو چې مفعول پکې مرکب وي. فرح اخو حامد څه معنا ده؟ د حامد ورور خوشحاله شو. او اوس وګوره ضرب زیدون، ضرب څه شی دی فعل، زیدون څه شی دی، اخا حامدین څه شی دی مفعول مفعول مرکب شو. او کم مرکب دی مرکب اضافی دی. معنا به څه کی ضرب زیدون، زیدون والو کړ څوک یې وویل ورورو حامد ورور یې څه کړو دانیا کړو. اوس مخکې پسې وایه چې دواړه پکې مرکب راغلی فاعل مرکب راغلی. وګوره اوس دا قرأ وګوره دې ته ګوره کنه قرأ امام المسجد، قرأ فعل ځان ته فعل راغی کنه قرأ امام المسجد څه دی فاعل دی خو مرکب دی. نو امام المسجد کم مرکب دی مرکب اضافی دی. خطبة طويلة دا کم مرکب مرکب توصیفی دی. خدا څه شی دی الحمدلله مفعول دی. په دې جمله کې دا جمله فعلیه کې فاعل راغلی دی مرکب اضافي او مفعول راغلی دی مرکب توصیفی. یعنی په دا جمله کې دوا مرکبات ښه چې پرون مونږ سوال تا نه کړی چې عظیم الله نے سچ کہا، عظیم الله نے سچ کہا. په دې کې فاعل چې کم دی مرکب دی. ته په عربی کې ترجمه وکړه. سچ ته ویل شي چې څوک رښتیا وایي ته صدقه، چې څوک دروغ وایي کذب. نو صدقه بیا پس شي الله عظیم، صدق الله العظیم، الله العظیم مرکب توصیفی او صدقه فعل. گردان به ترکیب به څنګه کوي صدق فعل او مخکې پس شي الله الله موصوف عظیم صفت موصوف سره د صفت دا به فاعل شي د پاره د فعل جمله فعلیه خبریه. او اوس په یو جمله ته خلق یو بیا مخکې سبق یو جمله خلق تاسو تبه خلق یو جو ته وایا پهله اللہ نے ہماری مدد کی، ہماری مدد کی. دیکھیں نصر فعل لے، اللہ پکے فاعل لے، مدد پکے مفعول لے، نہ ہماری پکے مفعول لے. سرنگ بھائی نصرا ناللہ نصرا ناللہ، چونکہ مدر طویلی چې کله پکې نصرا ناللہ
چې دا نا پکې څه راغلی دا مفعول راغلی دی مقدم ځکه دی چې ما ویلیو چې کله اسم ظاهر په ځای باندې مفعول چې اسم ظاهر په ځای باندې اسم ضمیر راشي نو بیا به مفعول مقدم راځي. اصل قاعده دا وته پرون لکه چې نه وي قاعده دا چې اول به فعل راځي فاعل راځي بیا به مفعول راځي. خو چې کله مفعول اسم ظاهر نه وي بلکې اسم ضمیر وي بیا به د فاعل نه مخکې ځای ونیسي بیا به فاعل نه مخکې راځي. نو دلته کې دا نا مونږ ذکر دا اصل کې داسې چې نصر الله نا اصل داسې دی په کار دی چې داسې وایي چې نصر الله نا دا نا پکې مفعول راغلی خو اسم ظاهر نه دی اسم ضمیر دی. نو قاعده دا ده چې دا به د فاعل نه مخکې راشي. نو ضربنا الله نا نصرنا الله نصرنا الله الله نو کې چې مونږ ضربنا الله ډېره غلطه معنا راځي. خو مخکې ورپسې سبق په ووایي ته یوه جمله ووایه که نه چې څه توره خو ته وکړه. लोगों ने खतीब का कलाम सुना पहले पके फेल रहो बस फेल से शेदा पहले फेल रहो बस लोगों ने खतीब का कलाम सुना औरेदल दे तस्वीर समिआ लोगों ने खतीब का समिआ दल तक लोग ढेर दी खल्क ढेर दी गैब हम दी खबर है औरेदल नो समिआ जमत शेदा समिउ खतीब का कलाम मुरक्कब इज़ाफ़ी दा कलामुल खतीब वली तक नशो कोला मुरक्कब इज़ाफ़ी वली नशो कलामुल खतीब क़लता मुज़ाफ़ुन इलैहि मजरूर रश कलामुल खतीब और बल्ला उर्दू की मल खतीब का कलाम खतीब बा देखिए तर्जमा पर बाई के उल्टा का है खतीब का कलाम में भी लिखा ना नो कलाम الخطیب الٹا به وای ته ولې دومره کمزوره شوی. میرا دوست هنسا ته دا وای به مخکې سبا کو هنسا پهله پکې فعل راو باسا به فورا جمله تک عربي به درځي فعل پکې څه شی دی هنسا ضاحکه میرا دوست څه شی دی کم مرکب دی میرا دوست دا مرکب اضافي دی ضحك رفيقي یاره تاسو مطالعه نه کوئ بس بیا به سزا هم درته ملوي او جرمانه به هم کې او جرمانه جایزه نه ده چې تاسو ته جرمانه ولګوم خو مخکې په سوا چې فعل کے ساتھ صلہ کا استعمال واوره فعل کے ساتھ صلہ استعمال کی صلہ فعل بھی کنه یوا صلہ ور سره داسې چې حرف جار ور سره ولګي چې حرف جار ور سره ولګای نو په اسم کې حرف جار اسم نه مخکې لګي اسم جمله اسمیه کې حرف جار چې په اسم داخل شي نو اول حرف جار وي بیا مجرور وي اسم رستی په فعل کې صلاح حرف جار لګي خو اول نه په اخر کې ور سره لګي یاد شو. او اسم کې مونږ ویلو چې په اسم باندې حرف جار داخل شي څه عمل کوي مجرور کوي زیر ور کوي. دلته داسې نه کوي دلته صرف معنا بدلی په فعل باندې حرف صلا داخليږي په اول کې نه په اخر کې به ور سره لګای قاسم معنا به کوي. نو دا چې ته ډېره مطالعه کوې قرآن پاک تلاوت کوې نو خود به د ذهن په کلاو شي د پر څه قاعده نشته خو لګې څو ځای استعمال شوي دي که نه مطالعه چې زیاته کوې نو دا به درته وایي. لکه ذهب څه معنا کوي ذهب مونږ پرون ویلا فعل دی ذهب څه معنا کوي پورا معنا یې وکړه هغه لاړو پورا معنا یې کوه د څنګه پرون مت پورا معنا کوه ذهب ضرب څه معنا کوي اوس نه مارا پورا معنا کوه چې ضمیر پکې هم پته لګي کنه شوی نو ذهب وہ گیا ذهب وہ گیا وہ سوګرا چې د سره زړه غلا غو دا د فعل نه بعد د دې سره سلا ولګي ها ذهب الله بنورهم د فعل نه بعد سلا راغلي د بای باور سره راغلي ذهب الله بنورهم اصل معنا څه ده د به په وجه معنا بدلیږي خو اصل معنا د دې څه ده چې ذهب الله
نورهم ذهب الله دغه اصلي معنا دا چې الله پاک لاړو نا مخکې سلا ور سره رغلی با بنورهم په دی وجه بدانه چې الله پاک لاړو داس به وای چې الله پاک یوړو ذهب الله بنور الله پاک یوړو بدل شو معنا کړ الله پاک لاړو دا معنا باندې کا مخکې سلا رغلی دا نو دا معنا باندې کا سلا راشي ور سره نو معنا به هغه نه کا چې د فعل کوم خپل معنا ده نو ذهب الله بنورهم معنا مونږ سکو چې الله پاک یوړو نور د دوی جواب ته ملاو شو ته ملاو شو اوس نزل سمانه کوي نزالا نازل شو نزالا فعل او نازل شو वो نازل هو वो उतरा या वो नाजिल हुआ आगा नाजिल शो सही दे नज़ला बिहिर रूह दलता की बाप कह रहा गाली नज़ला बिहिर रूहुल अमीन अला क़ल्बिका नो तबे दा मना का है कि नज़ला आगार नाजिल शो الروحul अमीन शो अला क़ल्बिका पजड़ून दोई बंदे را نازل شو دا سے بنوای نزل आगा نازل شو دا سے وای چې اغه را نازل کړو یعنی قرآن یې را نازل کړو اغه اس نے اتارا دا معنا بکای ښه خدا مدر ته چې په دې کې قاعده نشته د خو دې ته ګوره چې پکې سلا راغلی د فعل سره نو معنا به بدل وي سجد لله سجد لله نو تاسو ته په ذهن کې دا وی چې څوک درته وي دا معنا دی ولې فعل الټا کړه ته وای سلا ور سره راغلی دومره یاد شو کړه لکه وسجد لله سجدا لله دلته کلام رغلی نی سجدا وکړه د الله د پاره سجد الملائکه لآدم ملائکو سجدا وکړه د پاره د شا لآدم ادم د پاره او اسې چې د الله مر سره نه سبانا به سجدا وکړه ملائکو آدم په آدم باندې دا معنا به راتله دا له ور سره دا معنا ور کوي چې الله پاک نا سجدا وکړه ملائکو د پاره ده شکر یو فعل له شکر هغه شکر ادا ک شکر فعل لیکنه د سره لام سله هم رضی او کله با سله هم رضی ښه لکه سړی وای چې د هغه د الله شکریا ادا کړم څنګه به وای اوس نه شکر د الله شکریا ادا کړه شکر الله وای کنه شکر الله هو هغه شکر هغه د شکر الله الله پکې دلته مفعول راغی کنه منصوب را شکر الله اوس د لام سلا ور سره ولګو شکر لله او با سلا ور سره ولګو اسم خو مجرور کوي کنه شکر بالله معنا یې څه کوي دوړه یو معنا شکر لله او شکر الله دوړه یو معنا څه چې هغه د الله شکریا ادا کړ د سلا شو خو ضرب ولا خبره بو امر سره هم بارزي امر به امرانی بي ولکه ضرب ولا واوري ضرب د ضرب مونږ سم معنا کوو چې اوس نه مارا دا معنا کوو کنه خو چې ضرب سره مثلا راشي ضرب مثلا بیا به داسې نه چې اوس نه مارا مثلا مثال کو به دا معنا نه کوي بیا به معنا کیږي په بیانولو سره چې هغه مثال بیان کړه ضرب مثلا څه معنا کوي ضرب ترکیب کا ضرب مثلا ترکیب کا ضرب فعل ضمیر پکې فاعل هوا او مثلا مفعول شو نو معنا به سوي وسنه مثال کو مارا اصلي معنا ده کنه خو چې د مثلا سره راشي سره به معنا به کوي چې بیان کړو مثال دا مثال بیان ضربا مثلا ٹھیک تا کنه بل د قران پاک ترجمه کوي د تاسو وې ټول عمر درته چې ضربا وال کړي وس وای شي بیان کړي نو تبو ورته دلته مثلا سره چې ضربا راشي یا معنا ور کوي په بیان باندې چې بیان کړو یا وال معنا ارزه کې نه کوي
ضربا د والو معنا ارزه نه کوي ټیک ته مثلا بیا معنا په بیان سره کوي او کله کله په قران پاک کې برغلی ضرب فی الارض فی الارض سره چې راغلی بیا به څه معنا کوي اسه اوس اصلي معنا شاده چې اوس نه ضرب اوس نه مارا هغه والو کړ فی الارض پزمکا کې خدا چې فی الارض سره راشي نو دا به کوي چې هغه سفر وکړته نه سفر هغه وال نه وکړ نه هغه بیان وکړ بلکې هغه سفر وکړ فی الارض پزمکا ها په سفر وکړ پزمکا کې کله عن ور سره راغلی ضرب عن نو ته اصل معنا دا دو چې هغه وهل وکړ عن سه عن هو سه ته وای کنه خو ضرب عن خپل معنا دا دو چې هغه اعراض وکړ چا نه چې اعراض وکړي څوک کنه هوا شي پکې نه ضرب عن اس نے اعراض کیا څوک درنه مخ وړي نو ته ضرب عني هغه د معنا مخ وړو اعراض وکړ ټیک شو ضرب عن باندې پوه شو ضرب علا باندې پوه شو څنګه پوه شو ضرب علا هم ویلین دي عن باندې پوه شو کنه او ضرب علا باندې پوه شو ته پوه شو یا مو ویلاند ضرب علا مطلب دا دی چې ضرب علا اصل لفظي معنی څه ده اس نے مارا علا پر علا پر ته وی کنه خدا معنی نه ده ضرب علا چې چرته راشي نو معنا دا چې هغه مسلط کو په هغه باندې مسلط کړ ضرب علی په ما دا خبره یې مسلط کړه پښتو کې بسوي په ما مسلط کړه پښتو کې بسوي مسلط رواچ ولا رچولو ته ویل شي توپ دینا ضرب علی په ما رواچ ولا په ما دروغ دغه ډکای خپل کړي په ما رواچ ولا ها دروغ خپل ویلیو او ضرب علی په ما رواچ ولا ضرب علی په ما رواچ ضرب علیک پتاي درواچ ولا وہ سلور مذاکر فعل ماضی کے نفی کا فعل ماضی دا کنا فعل ماضی کے د نفی استعمال بسنگئی فرح زید ترکیبو کا فرح زید خا فعل ماضی نه چې مخکې ما ولګای کنا بیا به د نفی معنا پیدا کی نفیا ما نفیا چې ور سره ولګای د فعل د څه نه مخکې د فعل نه مخکې ما ولګای ما نو بیا بس پیدا شي او نفی معنا پیدا وشي خو د فرح زید څه معنا کوي ترکیب وکړه ماته ګوره کتاب کې نشته فرح زید څه معنا کوي فرح ترکیب وکړه ترکیب معنا مکو فرح فعل او زید فاعل څه معنا شو اوس زید خوشاله شو اوس ور سره فعل سره ما ولګو چې نشو خوشاله زید نشو خوشاله ما ور سره اوس ما ور سره ولګو ما فرح زیدون د دې سمانه ده چې ضربتو زیدن ضربتو ما چې کوم د ضربتو زیدن انو زیدون خو به غلط دي کنه چې ما اول خو زیدن به ضربتو ما غيو کس ترکیب یو کا ضربتو فعل تو ضمیر پکې فاعل او زیدن مفعول انا ضمیر پکې فاعل له انا ضمیر د توي علامات دي زیدن مفعول نو ما اولو زید خپوخ مې اولو په چوکا باندې صحیح دی چې تاسو چې وایي چې ما اولو روح الله به بسنګ وای پاره وای مولانا روح الله منصوب به وای کنه صحیح دی دعا کوه چې دا رښتیا نشي اوس ته ماته وایي چې نه مې دیواله تا خو دروغ وې نو اوس رښتیا و ما ور سره ولګو مخکې لاړ شه په جمله فعلیه کې د سوالیه چې جمله فعلیه وي هغه نه سوال جوړوي چې یو کې سوال شوی تاسو شوی نو تاسو مخکې ویلیو حروف استفهام ویلی مو کنه او اسماء استفهام ځانته ویلیو نوی درته بیا کتاب کې وګورئ حروف استفهام دوا حمزه او هلا او اسماء استفهام هم تویلیو لما وغیرہ وغیرہ هغه وګورئ نو دا چې د فعل نه مخکې راوړې نو خود به دا جمله فعلیه سوالیه جوړ شي صحیح دی و زه درته یوه مثبت جمله وایم چې په هغې کې سوال نه وي شوی فتحت
الباب فتحت 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 فتحا فتحا فتحو فتحت فتحت د دې سم دی فتحت فتحت دې اوس ترکیب وکړه فتحت الباب د دې ترکیب وکړه فتحت الباب فتحت فعل شو ضمیر پکې فاعل شو کم ضمیر پکې فاعل شو دا هو مؤنث غائب نوم یا خلقنا انت دا سوچ نشته ښه فتحت کې انت ضمیر دی کنه فتحت فعل انت ضمیر پکې فاعل الباب پکې اوس دې سره تغه ولګه حرف استفهام ولګه فتحت الباب معنا به څه آیا تا دروازه ضربت زیدن دې سره حروف استفهام ولګه لما ور سره ولګه د دې په ترکیب وکړه ضربت زیدن ضربت زیدن ضرب موقع ضربت فعل او دا تو ضمیر کې انا مطلب انا پکې فاعل او زیدن پکې مفعول وزا لما ور سره ولګه لما ضربت زیدن نه ضربت دي کنه ضربت نه ضربت لما ضربت انت پکې دې معنا څه شو تا ولې لما خو ولې معنا کوي تا زید ولې وهلو ٹھیک شو اوس ته څو جملې د عربی کې جوړې کا عربی کې جملې اساني دي اول فعل راو باسه چې اردو ما درته خدا کنه چې زه مثلا ما درته وې چې کیا تم نے آج قرآن پڑھا کیا آج قرآن پڑھا نو تاسو ته پته دی چې د کیا چې کم دی عربي چې کوم راځي دا به اول راځي بیا پس فعل راځي نو فعل پکې څه دی پڑھا هغه ته سوچ کوه چې فعل کم فعل او کم فعل پکې استعمال شوی څوار د صيغه تاسو یاد دي کړه تم نه نو پوښ چې دا کومه صيغه راغلی مخاطبه ده بس هغه مطابق هغه وزن خو تاسو راشته په وزن کلبوت کې به واشه د فتحه د قراءه په هغه کې واشه نو تم نے پڑھا مونږ وی قراءه نه قراءتا دا څه بوای نو اقراءتا دا څه بوای قرآن پڑھا کیا تم نے قرآن پڑھا قرآن پکې قرآن قرأت القرآن یہ آسان شو کنه عربي ډېر آسانه جوړیږي څنګه به جوړه ہے نه اول بسیش ته سوچ کا اول و فعل ته سوچ کا ہے او فعل ته بدا سوچو چې دا کما صيغه تی جوړیږي جمع دا فعل غائب دی حاضر دی متکلم دی چې دا د ذهن تراغ نو فورا جمله جوړه شو او بل بیا پر پس فاعل وي اب پس راولي او بیا پس مفعول وي راولي او بیا که مفعول ضمیر وي نو بیا به فاعل نه مخکې راولي خبره ختمه او دارنګه که سوالیه جوړه نو سوال به اول راوړي اوس ته جمله جوړه کړه تو نے مجھے کیوں مارا تو نے مجھے کیوں مارا اول د څه لټای پکې ضربا فعل ضربت نه اول کیوں پکې لگاو کیوں لگاو لما ضربت لما ضربت مجھے مارا تو زه ویل کنه مجھے لما ضربني نونی وقیا پکې را لما ضربني نه تو نے کیوں مجھے مارا لما ضربتنی لما ضربتنی صحیح بلا جملہ جوڑا کا تو تیرا بھائی کہاں گیا گیا ہوں مونگو فعل سے گیا اس میں چول عربی سے دو جا انا ذهبا گیا تھی جا انا تھی ذهبا نو تیرا بھائی کہاں گیا کہاں پہلا روڑا کہاں سے شئی پارا بھائی آئینہ آئینہ تیرا بھائی ذهبا آئینہ ذهبا اخوکا تیرا بھائی تو خو نه درسي ته ټولو کې نه لیک شوله ته جمله جوړه اے لوگو تو پاربے کسی یا یوحناس آسمانوں اور زمین کو کس نے پیدا کیا کس تصوی منا من خلق السما
خلق السماوات والارض یو پکې خلق السماوات مو ویل ځکه چې آتن چې کم دي کنه د منصوب او حالات چې دا نسب حالات چې دا په آتن سره د نو سماوات او ارض منصوب حالت چې ارض ده من خلق السماوات والارض یا ایها الناس من خلق السماوات والارض ته دې مغوقات اے کافرو یا ایها الکافرون اے کافرو ایها الکافرون یا ایها الکافرون تم نے اللہ کا کیوں انکار کیا انکار تو بس یہ ہے کفارا تم نے کفر تم جمع ایها الکافرون لما کفرتم اللہ یاد شو کنه دومره پاسانه سره جوړیږي واخر دعوانا الحمدلله